څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو مهرباني وکړئ چې دا پیغام زر تر زره شیر کړئ. ځکه ملګرو چې څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې جناب شیر افضل مروت صاحب د هغه خلکو په ځای باندې قدم ایښودی دی کوم چې ځان ته ډون وایي ډون. څنګه چې تاسو کتلی شئ راو انوار د دې خبرې اعتراف کړی و چې د سند کم ډاکوان دي یا د سند کم اغواکار دي نو د هغوی چې کم هډ دی هغه څوک دی هغه آصف علي زرداری دی. دا زه نه ویم دا د راو انوار چې کومه انټرویو ده نو هغه پرته ده. خو الحمدلله سم الحمدلله شیر کا بچہ شیر افضل مروت الحمدلله کراچۍ ته تللی دی او د هغې بدماشانو په ځای باندې الحمدلله یو داسې کنونشن کړی دی. زار شم د دغه غیور عوامو نه چې د جناب عمران خان صاحب سره کوم محبت او کوم مینه ساتي دا پاکستانی عوام نو ستاسو دغه محبت او ستاسو دغه جدوجهد د پی ډي ایم چې کوم مشران دي نو هغې په دې باندې ستومانه کړي دي چې موږ په کوم طریقه باندې بهر راوځو چیرې صرف او صرف دومره وکړو چې ځان ته یو لسته کسان بهر راوباسو. نو دا ویلی کېدل ملګرو چې شیر افضل مروت صاحب پولیسو گرفتار کړی دی. خو الحمدلله ثم الحمدلله شیر افضل مروت صاحب دغه کامیاب کنونشن وکړو او د هغې نه بعد په 9:30 بجې باندې هغه میسر ټاون دی که څه دی په دې نوم کې که غلطېږم نو بخښنه غواړم. خو دا ویلی کېږي چې جناب شیر افضل مروت صاحب هغه ځای ته روان دی او هلته کې ورکرانو چې کوم کنونشن دی هغه کېږي یو پروګرام دی د پی ټي آی. نو دا ویلی کېږي چې د هغه ځای نه ګیر چاپیره چې کوم پولیس دي نو هغه تاو شوي دي. وہ تو ډر گئے. هر یو پلین د دوی ناکامه کېږي. الحمدلله څومره چې هم دوی لګیا دي کوششونه کوي د هغې باوجود هم د پی ټي آی د ورکرانو د ایم پی ای د ایم ان ای د وکیلانو د هغوی جدوجهد او د هغوی جذبات وخت ته وخه سیوا کېږي. نو شیر افضل مروت صاحب د هغه بدماشانو ځای ته تللی دی او د هغوی په کور کې لګیا دی. الحمدلله هغه د پی ټي آی ورکران راغونډوي. نو د کراچۍ چې څومره هم غیور عوام دي د شیر افضل مروت صاحب چې کوم پیغام دی هغه در سره هم شریکوم. خو نن چې کومې کنونشنې وشوې دا مانسیره د ملګرو دا هغه ځای دی دې چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري چې په دې ځای باندې به نواز شریف څه کوي هغه به مقابله کوي. خو دغه غیور عوام او د پی ټي آی ټایګر او د پی ټي آی جنوني ورکران وګورئ کنونشن نه دی ملګرو ډبلې چې کومې جلسې دي هغه رایوځای شوي دي او کیمرې هم نه راخلي. دومره عوام رایوځای شوي دي او الحمدلله دغه کامیابې کنونشنې کوي. خو دغه ورکرانو او دغه چې کوم کسان لګیا دي چې د عمران خان صاحب سره ولاړ دي په دې سخت او په دې تکلیف وخت کې نو دغه ورکرانو هغه کسانو چې کومو ته ټکټونه جاري شوي دي نو هغې نن د هغه خلکو په مخ باندې هم سپیړې ووهلې چې هغوی دا بانه جوړه کړې ده وایي په ملک کې حالات خراب دي نو وایي موږ د دې وجې نه کنونشن له راوتلی شو او نه جلسو له. خو هغه طرف ته که حالات خراب دي او که نه خو دې طرف ته حالات خراب دي چې عوامو یو کس خوښ کو هغه څوک دی هغه کنګ عمران خان. عوامو فیصله وکړه نو یاره ختمه طرحه ختمه الحمدلله دا خلک روزي خو شکر الحمدلله الله دې پې اسم نه کوي. خو دوی ته څه مسله او څه تکلیف نشته دی. خو هغه خلکو بانه جوړه کړې ده وایي دا دې بانه وه چې رڼا د در وتلی نه شم په ما دې هسې د پردو کوڅو بلپونه ویستل. نو هغوی خو بانه جوړوي خو دغه غیور عوامو چې نن کم جدوجهد او کم جذبه ما وکته نو زه یم چې داد ورله ورکوئ نو ډېر به ښه ښکلې غوندې ویډیو شریک کوم ستاسو به سره دا طبیعت هم ډېر زیات برابر شي. هغه احسان اقبال چې پرون یې په جناب عمران خان صاحب پسې ملنډې کولې د بیټ په نښې پسې ملنډې کولې نو ملنډې نه دي په کار کې نه بیا به دا حالات وي. خپل چې کوم کسان د ده نه راتاو شوي دي نو په هغې کې یو مرد مجاهد لګېدلی دی او په دې سر یې ورله چپړه دنګولې ده. دې سیټ کې تاسو ته دا ویډیو ښکاري مړه دا ویډیو خو شیر کوي او دله دا بړاس په یخ کوي او ورته ولیکئ چې وایي مه کوه په بل چېرې وبشي په تا. نو دا یې حالات دي بیا عوامو ته راوتلی نه شي دوی نه طاق خطا دی. حالانکې هر څه لیول پلینګ فیلډ هر یو شیز ورته میلاو شي. عمران خان صاحب د بیټ نښه هر څه ته ختم کړل خو اوس هم الحمدلله عوامو ته نه شي راوتلی ځکه چې عزت د هغه بره رب نه میلاویږي. زار شم ربه ستا د عزت نه زار شم ربه ستا د قدرت نه چې په 3-4-5 غنټو کې ورته دننه پته ولګېده په عمران خان پسې خاندل الله جل شانه څومره بې عزته کو. شیر افضل مروت صاحب دا پیغام واورئ
او ویډیو لکه د اور خوراک کوي ویره سوی د کراچۍ هغه غیور عوامو ته اخره کې اواز پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زمون خوږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي عمران خان دی وي الله پامان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہیسر ہاؤس کراچی ایسٹ میں آج رات 9 بجے عبد الرحمن مہیسر جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں کراچی کے، اس کے فارم ہاؤس پہ ہم نے کنونشن رکھا تھا. تو ابھی جو ہے ہمارے 20 سے 25 ورکروں کو پولیس نے وہاں مہیسر ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا ہے، لوگوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں. اور جو ہے 10 سے 8-10 گالے میں پولیس جو ہے آئی ہوئی ہے. ہمارا حق ہے، اپنی پرائیویٹ پراپرٹی میں کنونشن کر رہے ہیں، لہذا کنونشن ہم ضرور کریں گے. گرفتار کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کراچی کے تمام ورکروں میں گزارش کر رہا ہوں کہ مہیسر ہاؤس فوراً پہنچے. ہم نے جانا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ پولیس کھڑی ہے. اگر ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو ان کی ہمت نہیں ہوگی. لہٰذا میں آدھے گھنٹے میں مہیسر ہاؤس پہنچ رہا ہوں. 9 سوا 9 بجے جو ہے ہم نے مہیسر ہاؤس میں داخل ہونا ہے. اگر پولیس ہمیں روکتی ہے تو ہم نے ان کے جبر اور استبداد کو رد کرنا ہے. ہمارا آئینی قانونی حق ہے پرائیویٹ پراپرٹی میں. ہمیں پرائیویٹ پراپرٹی میں کسی سے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا PTI کراچی، مجھے آپ کی مدد درکار ہے. آ جائیں مہیسر ہاؤس کراچی ایسٹ. شکریہ.